बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو تاسو ګورئ افغان آنلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. باوري ما چې تاسو به ښه روغ جوړ او د ژوند نه به ښه ډېرې مزې اخلئ. همیشه مو کوشش وي چې ستاسو په خدمت کې د ژوند د مختلف شعبو سره هغه ښاغلي چې د هغوی د دې خاورې د دې وطن په ترقۍ کې څه ناڅه کردار وي. نن هم چې کوم دی نو یوازې نه یم راغلی یو اسلام آباد ته او اسلام آباد کې چې کوم دی نو د وحید صاحب خواله راغلی یو. وحید خان چونکې زلمی دی ځوان دی او چې کوم دی د دې هلې ځلې اکثر له مونږ ګورو د ریل اسټیټ په دنیا کې د ریل اسټیټ په میدان کې چې کوم دی د دې ډېرې هلې ځلې دي ډېرې منډې تړلې دي بلکې مونږ وایو چې لا تر اوسه ځوان دی نو پرېږده چې دا منډې تړلې ښه ډېرې وهي او زموږ چې کوم ځوانان دي چې هغه دې نه خامخا څه زده کړه وکړي. وحید صاحب سره به تفصیلي ګپې شپې به لګو دې وخت سره چې کوم دی نو وحید خان د اسلام آباد سټیټ ایجنټ اسوسیشن چې کوم دی د هغې پریس سیکرټري دي مطلب د هغې چې کوم څومره د میډیا سره څومره لوازمات دي هغه لوازمات ولس ته راوړي. وحید صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله ستاسو ډېره مننه شکریه. ستاسو ذاتي طور باندې شکریه ادا کوم ستاسو د چینل شکریه ادا کوم ستاسو موږ ته ټایم راکوم. ډېره مهرباني. وحید صاحب جوړې ژوند دې ښه دی؟ زبردست الحمدلله. صحت دې الحمدلله الحمدلله. حال احوال دې ښه دي؟ الله دې راته ووایي خو کېدای شي زه تا نه کشر یم. نه زه د هغه په وجې نه وایم ستا چې منډې تنډې ګورم او ستا محنت ګورم هغې په ریسپیکټ په هغه باندې او که نه ما یې دومره لکه دا دومره عمر مې نه دی ګوره یکدم چې لږ لالا رانه جوړی نو دا وګوره بیا کیسه ګډه وډه اورې پخوا زنانه خفه کېدې په عمر باندې نن سبا سړي هم ګورې خفه کېږي. صحیح خبره ده. ژوند ښه دی که نه؟ زبردست الحمدلله الله پاک ډېره مهرباني. وحید صاحب راځو به خبرې اترې به کوو ګپې شپې به لګوو او تاسو چې کوم دی راځئ اکثر له موقع مناسبت سره خبره کوئ اکثر له څه ایونټ یا څه د هغې کارګزاري تاسو بیان کوئ خو ډېر خلک چې کوم دی نو نن چې کوم وحید صاحب په کوم ځای ولاړ دی دا دومره منډې تړلې او دومره اکټیو او دومره هاي اپ سره چې کوم ولاړ دي د هغې سره په یو سټیج باندې ولاړ دي نو د دې په شا د دې مقام ته رسېدو دپاره به هم ډېر زیات تاسو به هلې ځلې کړي دا ټولې کیسې کتارې به نن ولس سره به شریکو. خو دا راته ووایئ چې بنیادي یې د کوم ځای له خیره؟ موږ چې یو د ساوث وزیرستان د مسعود قبیلې سره د ما تعلق دی جی اور سپین کمر ورته وایي مکین ډېر مشهور ځای دی د هغې علاقې یو جی. صحیح دی جی. دا ولې په اسلام آباد باندې د وزیرستان د خلکو زیاته قبضه ده چې کله هم داسې یو مرکه نیمه کومه نو خامخا پکې دغه ځای خلک پکې زیات تلاقي نه جی داسې خو نه ده د موږ اصل کې چې کوم د حالات واقعیات شو مخکې یا هغې نه علاوه د موږ غریزه علاقه ده نو د موږ خلک ډېر پخواني د محنت مزدورۍ دپاره د کاروبارونو دپاره د خپل بچو د تعلیمونو دپاره دې لپاره زیات راوتي دي نو دې وجې نه دا بالکل تاسو صحیح وایي اسلام آباد کې که ګورې نو د موږ د قبیلې خلک بلکې ایون د موږ قبیله خو غونډ پښتانه دي غونډ یو قوم یو نو دلته زیات دي الحمدلله. صحیح جی. دا باعث د خوشحالۍ خبره ده او موږ په ډېر زیات خوشحالېږو چې هغه ځپلې شوې خبره چې هغه نه چې یو ځوان راځي او هغه چې کوم دی د اسلام آباد د ملک په ستر ښار کې د سر ښار کې چې کوم دی نو هغه دلته ځان ته یو کاروباري یا مثبت سرګرمیانو کې هغه شانه بشانه وي نو موږ په هغې خوشحالېږو. وحید صاحب تعلیمي هلې ځلې مو چېرته نه شروع کړې چېرته مو رسولې یا که نه لا هم روانې دي؟ جی موږ چې کوم پرایمري سبق دی هغه هم کراچۍ نه ویل دی کراچۍ کې مخکې پاتې کېدو دې نه علاوه چې کوم اف ای سی ده بیا کراچۍ یونیورسټي فیډر اردو یونیورسټي نو موږ هلته تعلیم کړی دی پوره کړی خو هم نه دی په منځ کې چې کوم د کور ذمهداریانې ورته ووایه یا کاروباري شوق ورته ووایه نو دې طرف ته زور زیات ورکړی دی جی. صحیح دی جی. صحیح دی جی. مطلب دا د رجحانات مو د کاروبار سایډ ته زیات جی بالکل جی بالکل. نو دا رجحانات چې کوم دی دا چېرته نه راغلي چاته مو کتلي انسپایریشن مو چا نه وشو؟ عدنان بھائی موږ 2008 کې زه اسلام آباد ته راغلی وم جی نو دا ریل اسټیټ فیلډ چې کوم دی د دې ما ته دونه اندازه نه وه نه ما داسې څوک کتلي وو نو اسلام آباد کې مختلف ځایونو کې کوششونه وکړل د جاب دپاره یا بزنس شروع کړو نو اینډ کې بیا دا کم ځای کې اوس موږ موجود یو چې بندره دې ځای ته زه د موږ څو خپلوانو هغې سره راغلی وم هسې چکر دپاره نو دا چې ما وکتو نو هغې وایي چې سوسایټي ته ځو نو ما په ذهن کې سوسایټي خو دا وه موږ په کراچۍ کې سوسایټي دې ته وایي چې د ملګرو محفل وي یا دې شان دغې ته سوسایټي وایي نو دلته ما ته پته ولګېده دا خو جي 15 سوسایټي دې ته وایي سیکټر ته سوسایټي وایي اسلام آباد کې نو بیا هم تمام شوق جوړ شو نو 2008 کې ما د ریل اسټیټ فیلډ چې کوم دی شروع کړی دی جی. صحیح دی جی. صحیح دی جی. نو مطلب دا چې 2008 نه لګیا په ریل اسټیټ په میدان کې منډه تړلې وه
دا خو ډېر وسیع فیلډ دی او زما خیال دی چې دې په شروع وختونو کې چې کوم نن یو خپل پوره په دې انډسټري باندې راج کړی دی او نن سبا داسې حالات داسې ښه نه دي، داسې چې خبره ملکي د معیشت حالاتو د وجې داسې ښه نه دي. دا رښتیا دي؟ عدنان بھائی بالکل ریل اسټیټ یو ټیم باندې راج کړی دی، خو د منځ کې څه لږ ملکي حالات هم ورته وایي، معاشي حالات چې کوم دي هغې وجې نه مارکیټ سلو اور دین علاوه 2-3 غټ نور وجوهات دي. او بلکې ډېر زبردست سوال تاسو کو ستاسو په توسط سره ستاسو په چینل توسط سره یو میسج هم ورکول غواړم، سپیشلی موږ چې څومره د کې پی کې خلک دی اور اوورسیز کې چې کوم محنت مزدوري کوي په سعودي کې، په دوبۍ کې یا په یورپ کې چې کوم د پښتانه رونه دي هغې ته هم یو میسج ورکول غواړم. اسلام آباد راولپنډي کې د فایلونو او د پلاټونو په نوم باندې یو غټه دنده شوې ده په 2021 کې. فارم اور فایل د شپې پوره شپه به منډیانې لګېدلې په 10,000 روپے فایل، په 8,000 روپے 15 مرلې فایل، سلسل 50 فایلونه د مونږ پښتون ورونه چې کوم هغه به واخیستل او دغه 5 سټار 4 سټار هوټل کې به غټ غټ فنکشن یې وشوې. هغې نه علاوه د ویګو به د 15 ویګو ویډ دا به روانو، نو یو ماحول به کریټ کو. په دې کې د مونږ خلک ډېر پساو شو، حالانکه هغې حقیقت سره څه تعلق نه و. هغې کې په زراوي په سلاوي عدنان بھائی داسې سوسایټیانې وي چې برای نام وي، نن هغې وجود نشته، نو د مونږ خلکو ته ډېر نقصان هغې وجې نه مشو. صحیح دی جی. مطلب دغه دی چې په ریل اسټیټ کې داسې خلک راغله چې هغه ښه کارونه ونه کړه، خلکو سره فراډونه وکړه، د هغې د وجې چې کوم نن په ریل اسټیټ په میدان کې که څوک هم قدمونه ایږدي یا هغې کې انویسټمنټ کول غواړي نو هغه لږ مشکله شوه خلکو ته. داسې یقین په اسانه څوک په چا یقین نه کوي، داسې ده؟ جی بالکل عدنان بھائی، بالکل هم داسې ده. اور 2021 کې دغه کار ډېر زیات شوی نو خلکو ته ډېر نقصان هم وشو. صحیح دی جی. صحیح دی. دا راته وایي چې دا څنګه تاسو چې کوم دی نو د اسلام آباد د سټیټ د ایجنټ اسوسییشن دی د هغې تاسو پریس سیکرټري یې، دغه اسوسییشن څه دی د دې په حوالې سره راته ووایي جی، دا څه کار کوي؟ جی عدنان بھائی دا تقریبا د 1980 کې دا قایم شوی دی د موږ اسلام آباد سټیټ ایجنټ اسوسییشن. زه دا دعوه کول غواړم چې پوره پاکستان بلکې شاید په ایشیا کې په ټول ناول چې کوم اسوسییشن دی د ډیلرانو لپاره، د ریلټر لپاره چې کوم موږ د پراپرټي کار کو، ټول نه زوړ اسوسییشن دا دی او د دې اوس موجوده تقریبا 4300 افیسونه رجسټر دي. نو یو افیس کې کم از کم 3 یا 4 یا 15 ریلټرز کار کوي، نو تقریبا 10-12 هزار ریلټر باندې مشتمل اسوسییشن دی جی. او د دې د وجود مقصد دا دی، د دې موږ باقاعده یو خپل منشور دی، د هغې موږ خپل یو آئین دی، د باقاعده د الیکشن کېږي 2 کاله بعد. نو د دې چې کوم مین مقاصد دي هغه دا دي چې د کوم د موږ ډیلران دي یا ورته ریل اسټیټ ایجنټ ووایه یا ریلټر ورته ووایه، د هغې فلاح بهبود شي شو، هغې څه مسلې مسایل مخکې راځي د سوسایټیانو سره یا د سی ډي اے سره یا د سرکار سره یا د ټیکس په معاملات کې یا د کلاینټ څه مسله راځي یا د کلاینټ د ډیلر سره څه مسله راځي، نو د دې خدمت کولو لپاره موږ د اسوسییشن جوړ کړی دی جی. د دې هر 2 کاله بعد الیکشن کېږي. اوس د 3 کاله مخکې الیکشن چې کوم شوی دی هغې کې د موږ ګروپ چې کوم هغې الیکشن لړاو کړی دی، هغې کې زه ایز ا پریس سیکرټري الیکشن ته ولاړم جی. او په هغې کې الحمدلله موږ تقریبا چې کوم ټوټل ووټرز دي هغې کې 80% ووټونه موږ ته ملاو شوي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. نو دغه چې کوم یونین دی ستاسو موږ وایو، دغه اسوسییشن یونین چې کوم دی نو دغه تر اوسه پورې څومره خلک فیسیلیټیټ کړي دي یا څومره غټ کیسز چې کوم نن دې ته راغلي او دې چې کوم نن هغه خلکو ته پوره انصاف رسولی د اعلی چارواکو په مدد سره؟ جی عدنان بھائی یو 2 مثالونه به زه درکړم. تاسو به نوم اورېدلی وي د IDC اسلام آباد ډایګنوسټک سنټر چې کوم دی، د دې سره د موږ یې مویده چې د موږ کوم رجسټر ممبر دی هغې ته 30%، 35-40% ډسکاؤنټ دته ملاویږي یا د کور والا چېرته هلته ټیسټونه وغیره کوي نو ډسکاؤنټ ملاویږي. دې شان موږ مختلف کمپنیانو سره MOU کړي دي چې د موږ ډیلرانو ته ډسکاؤنټ ملاو شي. دې نه علاوه په ایجوکیشن باندې موږ کار کوو او دې نه علاوه د VR سره چې کوم اوس تاریخي کار موږ دا کړی دی چې د VR چې کوم د اسلام آباد ویلیویشن د پلاټونو د کورونو چې کوم قیمت لګیږي ویلیویشن وي هغې په حساب به ټیکس اخلي سرکار، نو هغې ویلیویشن دپاره ما خپل ذاتي طور باندې او د موږ چې کوم مشران دي یا صدر دي یا نور عہدیداران دي موږ تقریبا 41 میټینګز کړي دي FVR سره، وزارت خزانه سره، په هغې باندې موږ محنت وکړو نو موږ یو زیات الحمدلله دا شی راورسو او هغه کوم ویلیویشن چې کوم مناسب ویلیویشن و هغه مقرر کړو. نو هغې وجې نه غټه فایده څه وشوه چې سیل پرچیز کې اضافه وشوه، چې سیل پرچیز کې اضافه وشو نو د موږ د ډیلرانو روزګار بډاو شو.
دې شانته چې کوم اسلام آباد سیکټرو کې دي یا په G15 کې دي یا فیصل ټاون چې کوم ځای کې د موږ د اسوسییشن چې کوم دایره کار ده په هغې کې د ډیلرانو پرسنل مسایل راځي د کلاینټ سره راشي هغې کې جرګې وي یا کمیشن نه ورکوي یا د سوسایټۍ والا ټرانسفر کې ورته څه مسایل کریټ کوي نو موږ الحمدلله د موږ ټیم د موږ څونه جمله ممبران دي موږ همیشه هغو لپاره تیار یو د خدمت دپاره جي صحیح دی جی مېس کې تاسو د فیصل ټاون ذکر وکړو نو اکثر لا موږ زیاتره چې کوم تاسو ګورو اکثر لا د فیصل ټاون چې کوم دی نو د هغې په ایونټس کې مې بیا خصوصا چې کوم دی نو د چودري مجید صاحب خوا کې هم څنګ کې هم ولاړ وي حالانکې دې وخت سره چې کوم دی نو ډېر غټ بزنس ټایپون دی داسې خصوصي شروعات دي یا که نه فیصل ټاون کې هم ستاسو خپل یو وظیفه لرئ هلته عدنان بھائی د چودھری عبدالمجید صاحب چې کوم چیرمن فیصل ټاون دی یا د دو منیجمنت سره بالکل تاسو وایي نو هغې سره چې موږ کوم کار کوو هغې درې څلور غټ وجوهات دي یو وجه خو دا ده چې موږ کوم د فیصل ټاون سیلز پارټنر دی اترایز سیلز پارټنر الحمدلله د موږ کوم کمپنۍ ده د ما افیس چې کوم دی هغه اترایز سیلز پارټنر یو موږ د فیصل ټاون دین علاوه د فیصل ټاون چې کوم کور کمیټي د 15 شپږ ریلټر باندې مشتمل دی هغې ممبر مې یم جي الحمدلله او دین علاوه د چیرمن فیصل ټاون چودھری عبدالمجید صاحب سره یا فیصل ټاون منیجمنت سره نږدېدلو یو دوه غټ نور وجوهات دي هغه وجوهات دا دي چې کم چیرمن فیصل ټاون چودھری عبدالمجید صاحب دی هغه 35 ساله تاریخ لري جی که تاسو ګورئ 11 هغې شروعات کړی دی 11 کې په 1.5-2 लाख रुपये باندې کنال پلاټ ورکړی و نن 18 نواله 22 کروڑ روپے باندې پلاټ دی B17 F17 ملټي ارچډ بیا خپل پروجیکټ فیصل ټاون فیز 1 فیصل مارګله سټي فیصل هیلز فیصل ټاون فیز 2 سی سکویر د شانته 13 نه زیات پروجیکټ فیصل ټاون منیجمنت چې کوم د چودھری عبدالمجید صاحب هغه جوړ کړي دي نه صرف جوړ کړي دي بلکې یو بل غټه وجه دا ده چې کوم ممبر دي د ممبر فلاح د ممبر سوچ ساتي هغه اور هغه خپل فیلډ کې موجود دي تاسو عدنان بھائی کتلی بھائی شاید اور چودھری عبدالمجید صاحب چې کوم دی هغه خپل فیلډ کې موجود دی داسې نه دی نورو سایټیانو غوندې منیجمنټ غوندې چې هغه به امریکا کې ناست وي یا به په یورپ کې ناست وي یا به دوبۍ کې ناست وي او سایټي به چلوي دی خپل موجود وي خپل ټیم ورکوي خپل ممبر اور د ریلټر عزت هم کوي غونډه غټه خبره ده هغه دا ایکسپټ کوي چې د ما دپاره غونډه معزز چې کوم دی یا سوسایټي کوم ایسټ دی هغه د سوسایټي ممبر دی جي سمه ده جي سمه دا راته وایي چې دې وخت سره چې کوم دی نو ریل اسټیټ ته چې کوم دی نو څه مشکلات دي خپل ریل اسټیټ په کوم مشکلاتو کې دی او د څه د وجې دی د چا د وجې دی د دې په اړه هم راته ووایي جی بالکل تاسو ډېر زبردست سوال وکړو ریل اسټیټ کې مسایل شته جی بالکل هغې کې اصلاحاتو ډېر زیات ورکول پکار دي اصلاحات پکې کول پکار دي اور یو میسج به زه ورکوم چې کوم د موږ د حکومت دی یا د کوم اعلی حکام دی هغې دپاره یو میسج دی د ما ستا په توسط سره چې اوس کم میډل ایسټ کې کم حالات جوړ شوي دي جی یا کم دنیا کې کم حالات جوړ شوي دي نو دا موږ د دې نه ډېره غټه فایده اخیستی شو هغه د ریل اسټیټ او د دې انډسټري په شکل کې اخیستی شو جی که چېرته اوورسیز پاکستانیانو ته یو ریلیف پیکیج ورکړي د امنسټي سکیم ورته وایه یا ریلیف پیکیج ورته وایه او چې کوم باندې بس معاملات روان هم دي نو هغې کې ډېره زیاته فایده رسېدلی شي د موږ ملک ته د ټیکسونو په مد کې هغې چې کوم مسایل دي یا روشن پاکستان ډیجیټل پاکستان چې کوم سکیم دی یا دې نه علاوه 236C 236K چې کوم ټیکسز دي هغې کې لږ نرمي راولي نو زه دا یقیني طور باندې دعوه کول غواړم ستا په چینل او ستا په توسط باندې که چېرته د موږ اسلام آباد سټیټ ایجنټ ایسوسییشن اور د موږ چې کوم د پوره پاکستان فیډریشن اف ریلټر پاکستان دی هغې تجاویز باندې عمل وشي نو چې کوم د اف وی آر یا د ګورنمنت د ټیکس کم ټارګیټ یې خوده دی هغې نه 3 ګونه زیات ټارګیټ به موږ ورته حاصل کول غواړو که د موږ په طریقه کار یا پالیسي باندې لږ نرمه کړي او ریل اسټیټ ته انډسټري درجه ورکړي جي صحیح دی جی صحیح دی جی دا راته ووایي چې ټیکسونه تاسو خبره کوئ چې را ټیکسونو په مد کې خلک پریشانه دي بیا چې کوم دی نو که ریل اسټیټ خو پریشان وي خو دې سره چې کوم دی نو په ټرانسفر باندې او په دې کیسو باندې هم ولس هم پریشان وي نو د دې خاطر هغه سیلز پرچیز والا کیسه چې کوم دی نو ډېره زیاته کمه شوې ده په دې کې ستاسو څه رایه ده جي عدنان بھائی مخکې خو خیر ټیکسونه ډېر زیات وو دا هم د ګورنمنټ زه شکریا ادا کوم چې هغې ټیکسونه کې ډېر حد پورې کمې کړی دی لکه څنګه 7E و او دې شانته سټامپ ډیوټیز چې کوم هغه ډېر زیات و هغې کې کمې ډېر کړی دی او د پرچیزر چې کوم 236K ټیکس چې کوم و جي هغه 5-6% و نان فایلر والا 12% و هغې اوس راوسو 1.5% هغې ډېر کم کړی دی جي او دې نه علاوه چې کوم د پلاټ خرڅولو والو هغې هم ډېر زیات و هغې کې کمې راغلی دی
خو مزید گزارش کو درخواست کو چې کوم اوس د جنگي حالات دنیا کې لګیدل دي دینه فائدې خستلو لپاره بیا غي طرف ته زر اعظم چې نور مزید کیمرا ولی نو ډیره زیاته فائدہ بوشي پکې جی او د شان د ترانسفر خبره تاسو کړه د ترانسفر ولا بالکل بیا به زه د فیصل ټاون خبره ضرور کوم که فیصل ټاون کې تاسو فیصل ټاون هر یو پروجیکټ کې تاسو کوم پلاټ اخستل غواړي نو هغه کې ترانسفر فیسونه ډیر زیات مناسب دي هغه نه علاوه سہولیات پکې زیات دي هغه کې د سینه کې چې نن پلاټ ته د 30 لک روپے درکو نو 2 کال بعد لیټر ته تولی کو چې ډیولپمنٹ چارجز په نوم باندې لکه نور سټیان ولا معذرت نوم به نه اخلم خو هغه څه کوي چې 30 لک پلاټي کال 2 کال بعد چې کله سټی لګو چلی نو 50 لک 60 لک 40 لک د ډیولپمنٹ چارجز په نوم باندې لیټر ته تولی کې خلکو نه اخلي نو ستا په چینل په توسط باندې د فیصل ټاون منیجمنت طرف نه زدا ګارانټي کول غواړم چې کم پلاټ تاسو په فیصل ټاون کې یا په فیصل هیلز کې یا فیصل ټاون فیس 2 کې اخلي چې کم نن ریټ ته کم سوسایټي تاسو ریټ ته کو هغه چې تاسو پې کې 50 کال بعد هم پس تاسو باندې ₹1 چارجز نه لګيږي صحیح دی ماشاءالله دا ډېره خبره خدای راته وایي چې مونږ اکثر کله هم سوسایټي جوړو نو شنه باغونه ولست خایو او دا شنه باغونه خایو چې یکدم بس پناس سړی وایي چې سپیسي چرته راوړم چې بس دلته د فیصل د چودري مجید صاحب خبره چې وایي بیا په بورو کې راته پیسې وروړي صحیح دی جی نو مطلب په بورو کې ورته پیسې وروړي او کیسه واخلي شروع کې سوسایټي چې کوم شنه باغونه وخی او هغه کم د ډیولپمنٹ او کم کیسه او دلته بدای او دلته بسرو زرو نهرونه او دلته بد شهد کې نهره هونګي او دلته چې کوم دودھ کې نهره هونګي دلته بدای بیا بعد کې هغه 100% تر اوسه پورې چرته مونږ ونلی چې دا پوره شوی دغه وادي آیا تاسو دې سره اتفاق لرئ چې کنه عدنان بھائی ډیر حد پورې اتفاق بالکل لرم د سره اول شروعات کې خوري غړي خبرې کوي لکه څنګه ما ذکر وکړو چې په 4 سٹار 5 سٹار هوټل کې غړي فنکشن او ډېر ماحول او V8 او د ویګو جنج رواني او ماحول جوړ شوی او بیا بعد کې چګوري سره د سوسایټي نوم نه هغه شاند پرې دغه وس لکه 2021 کې ما کې تاسو مکه موکړل چې پوره 200 310 سوسایټیا نه وی چې هغه فایل نو فارمونه خلاص غور کې شو ختم شوی نو غیر لپاره د ما خپل استاپو د وسو سره د موسونه پښتانه دي سپیشلی اورسیز پاکستانیان چې موږ پښتانونه دي او د پېښور د کې پکې د ما د وزیرستان خلک د دم د ما یو ریکوست دی هر یو کاغذ ته هر یو داویدار ته هر یو شنه باغونه خودلو والته سوسایټي مو وای او هر ځکه انویسټمنټ مکوئ مهرباني وکړئ تاسو کچرته زه خو ذاتی تور باندې عدنان بھائی ک 1 کیلو ټماټر مخلم جی نو یو ټماټر خو ګورم صفه خبره چې کومه ده کنه جی نو د شاند د ما ریکوست د لاسونو د کوم چې موږ پښتانه دي خدا را پر راولپنډي اسلام آباد کې کتا سوچرته انویسټمنٹ کوي نو په خپل راځي یا په خپل خپلوان لازمی را لګي تحقیق کوي د ادارو نه معلومات کوي نن سبا خو د انټرنیټ دور دی جی په ګوګل باندې لاړ شي RDA CDA ولیکا اپروډ نان اپروډ NOC اپروډ دا نه دا اپروډ د کې عدنان په ډیر معاملات دي ټول نه شروع کې چې کم د سوسایټي سره لینډ موجود دی آیا دا زرعي لینډ خو نه دی که زرعي لینډ وی چې کوم باندې زراعت کیږي هغه باندې ته سوسایټي باندې پابندي د نشي جوړولې دین علاوه بیا سیکنډ فیز دی پلانینګ پرمیشن 1 پلانینګ پرمیشن 2 1122 سیول ایویشن ماحولیات د شانته 13 نه زیاته NOCs وی هغه قتل دي هغه نه علاوه بیا د لاس کومه چې تاسو انویسټمنټ کوئ نو چې کم داویدار دي د سوسایټي ولا هغه مازی ګوري هغه مخې سکړیم دي کایا نن راغل له ډایرکټ روچت شوی دی او پلانې سیب دی پلانې سیب دغه سوسایټي شروع کړی دا نو د شان د بیا د فیصل ټاون خبره پدې کومه چې دو یو تاریخ لري E11 B17 F17 ملټي آرچرډ فیصل ټاون فیز 1 فیصل ټاون فیز 2 فیصل هیلز د شان ته 13 نه زیات سوسایټي جوړ کړی دي زه بیا هم د ته ما تاسو یو پر راشي وزټ کوي تاسو په خپل وزټ کوي په خپل خپلوانو باندې وزټ کوي چې تاسو 100% مطمئن شئ هغه نه بعد انویسټمنټ کوئ نو دا بیا مهرباني وکړئ جی انویسټمنټ چې کوئ لازمي تحقیق کوئ جی صحیح دی جی دا راته وایي چې سموده خو د سوسایټیانو ډېر زور و بیا هغې نه پس دا اوس دور چې کوم نو های رایزو ته لاړه نو تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ های رایز او سوسایټي په دې ستاسو څه پوینټ اف ویو دی عدنان بھائی بالکل ډېر زبردست سوال تاسو وکړو جی دا یو بل سره تړلی دي خو سوسایټي چې کومه ده جی هغه خو په زراو کانال باندې پیلاوي او پلاټونه وي هغه ځان ته جوړي های رایز په اسلام آباد راولپنډي کې خو ډېر زیات هر سړی داویدار دی های رایز جوړي او د شان د 2020-21 کې په سلاو په زراو های رایز کوشش خلکو کو خو هغه کې تقریبا 80-90% بلکې خلک کې فیل شو
او داسې کمپنیان هم شته داسې ادارې هم شته بلکې د ما د خپل د وزیرستان پکې داسې دوه درې زلمي شته چې هغه هم الحمدلله په ښه لیول باندې کار کوي او په ښه ځای کې کار کوي او په ښه پروجیکټ باندې کار کوي نو های رایز کې انویسټمنټ بد نه دی خو د هغې لپاره هم د ما دا گزارش دی چې کم سړی هم های رایز جوړوي څوک پکې بوکینګ کول غواړي نو هغې سوسایټۍ نه د اول لازمي معلومات کوي چې آیا دې های رایز والا سوسایټۍ ولته پیسې ورکړي دي نه دي ورکړي د معاملات دلته کلیر دي نه دي کلیر نو سوسایټۍ نه ویریفیکیشن نه بعد که د هغې کې بوکینګ وکړي نو بیا به ډېره ښه صحیح دی مطلب دا دی چې په های رایز کې هم چې کوم نن دغه قسمه انکوایري او پوښتنې دا ضروري دي چې لکه مونږ د کوم نن باید چې زه څه عالم دغه لپاره سوچ کوم دا راته وایي چې حکومت څومره مرسته کوي ریل اسټیټ سره که نه داسې ریل اسټیټ هغوی ته مرسته کوي حکومت ته د مختلفو ټیکسز په شکل کې ورته کلیکشن کوي داسې جی که تاسو وایئ نو موږ کوم اسوسییشن دی یا موږ چې کوم ریل اسټیټ ایجنټس یو دا خپل روزګار خو کوو خو موږ د خپل ملک دپاره د خپل پاکستان دپاره هم ډېر کوشش کړی دی او محنت کوو دا د ټیکس جمع کول د کلاینټ نه ټیکس راایستل او ریویار ته ورکول د حکومت ملا تړل په دې کې د موږ ډېر غټ کردار دی جی زه دا بیا دا وکول غواړم که چېرته د موږ چې کوم د پاکستان دپاره پالیسیانې دي ریل اسټیټ په والي کې چې کوم موږ ریلیف پیکیج غواړو د ځان دپاره ذاتي زه نه غواړم د خپل ملک دپاره پاکستان دپاره غواړم اوورسیز پاکستانیانو دپاره غواړم نو هغې کې یو مثال عدنان به یې در کومه چې سپوز 1 लाख روپۍ ټیکس دی نو 1 लाख روپۍ به 100 کسان ورکوي نو 1 کروڑ روپۍ شوي جي که چېرته دا ټیکس 10-15 هزار ته راشي نو د لکاو خلک به بیا پلاټونه اخلي خرڅوي به نو هغه په عرباو کې بیا لاړ شي چې څونه ټیکسز او سہولیات زیاتېږي هغه ټیکسز کمیږي نو کلاینټ او ممبر به زیاتېږي نو هغه چې زیاتېږي هغې کې ریل اسټیټ جسټ عدنان به یو د پلاټ نوم نه دی ریل اسټیټ یو د پلاټ اخیستلو یا د ډیلر نوم نه دی ریل اسټیټ انډسټري سره برای راست 53 انډسټري وابسته دي سیمنټ سټیل دې شان د 53 انډسټري د موږ سره وابسته دي اور چې کوم موږ ریسرچ کړی دی په موږ اسوسییشن ریسرچ کړی دی کم از کم برای راست 60 نه والا 70 लाख خلک اور برای راست چې نه دي کم نور د موږ سره انډسټري کوم معاملات په کروڑو خلکو ته روزګار د دې ریل اسټیټ انډسټري نه ملاويږي مثال के तौर पर ये उड़ के कोरम जुड़ी गने जी 5 मरले देखिए खस्तल वाला प्लाट खरसोल वाला द डीलर कमीशन सरिया सीमट देश अंत जी हिसाब लगा 700 नवाला 800 कसान होता यो कोर न फायदा मिलावेगी जी सही जी دا راته وایي چې مطلب عام سړی چې کوم دی نو په یو سوسایټي کې پلاټ یا ځمکه یا سم اخلي که نه جي نو هغه څومره سیکیور دی که فار ایگزامپل دا سوسایټي هم ښه ده هر څه ټیک ټاک دی سړی دیوالیه شو نو حکومت زه څومره سیکیور ساتلی هم د دې سوسایټي نه د دې په حوالې سره ته عدنان بھائی بالکل که یو NOC اپروڈ سوسایټي وي جي اور هغې ته LOP اپروڈ وي NOC اپروڈ وي اور قانوني سوسایټي وي هغې کې د چا پلاټ وي یا د چا کور وي نه که سوسایټي والا چېرته ډیفالټر هم شو یا هغه خدا نخواسته نشته انسان دی که نه د لمر ژوند پته خو نه لګي نو هغې سره د هغې کس تعلق نشته چې یو پرې CDA RDA تا ته NOC درکړي نو هغې کې شرایط باندې درکوي NOC هسې نه درکوي هغې دپاره چې کم مثال کے طور پر 5000 کنال مځکه باندې فیصل ټاون فیز 1 جوړ دی نو هغې ټوټل کاغذ او رجسټري چې کومه ده هغه راولپنډي ډیولپمنټ اتھارټي ته جمع کړې ده چې هغه جمع کړي او غونډې اختیارات RDA ته ورکړي نو هغې نه بعد هغه NOC ورکوي هغې جماعتونه سکولونه پارکونه چې کم معاملات د RDA چې کم قانوني طور باندې دي هغې پوره کړي دي نو هغې نه بعد NOC ورکړې ده اوس دغه کس چې کم فیصل ټاون فیز 1 د مثال کے طور پر پلاټ واخلي یا کور وي نو هغې د چودھری عبدالمجید سره برای راست دونه تعلق نشته هغه د هغې ذمہ دار سرکار شو نو هغه سیف دی ها د دې وجې نه خو د NOC او د LOP معاملات ما وایي چې دا ضروري دي چې که مالک یا منیجمنٹ په موقع موجود نه وي نو ستا سرکار سپورټ کوي د سرکار په اختیار کې وي صحیح دی جی دا راته ووایي چې خپله مطلب دلته په اسلام آباد کې ژوند کوئ خپل دغه کوئ نو دغه ستاسو د ګټې وټې یا ذریعه معاش دی که نه دې نه علاوه هم څه مصروفیات لرئ عدنان بھائی که حقیقت ته ویم که نه جي الحمدلله د الله پاک ډېره مهرباني ده جي 24 hours 24 घंटे ریل اسټیټ نه علاوه د ما هېڅ کار نور نشته او په دې کې هم راته ټیم نه میلاویږي او دا زه میسیج هم ورکول غواړم د موږ چې څونه زلمي دي څونه ځوانان دي د KPK د موږ د سیمې خلک دی ځوانان دي که دې فیلډ ته راځي بالکل زه دعوت ورکول غواړم دعوه کول غواړم
په پاکستان کې ریل اسټیټ نه غټه انډستری د روزګار او د ځوانانو د روزګار د فیوچر جوړولو لپاره بل ځای نشته ریل اسټیټ دی. موږ ته خو ټیم هم نه ملاویږي چې د خپل کار روزګار نه ټیم وباسو نو بل کار نشو کولی. زه خپل ځوانانو ته هم دا میسج ورکول غواړم چې بالکل ریل اسټیټ ته راشي دغه د خپل فیوچر جوړ کیږي. سم د وروستۍ پوښتنه کوم د خبرونې چې دا راته وایي چې مارکیټ کې ډېرو خلکو چې کوم دی نو د خلکو اعتماد خراب کړی دی نو دغه چونکې پښتو کې متل دی وایي د مار خوړلی د پړي نه هم یریږي نو دغه خلکو باور مو دوباره څنګه راژوندی کړی دی په کوم انداز کې هم راژوندی کړی چې هغه په ریل اسټیټ کې انویسټمنټ کوي په دې حوالې سره ته وایي. عدنان بھائی بالکل 2020-21 کې ډېر معاملات شوي وو هغې نه علاوه چې کوم موږ د کم منیجمنټ سره یا کم سوسایټۍ کې کار کوو جي د فیصل ټاون منیجمنټ سره موږ کار کوو نو هغې یو تاریخ لکه موږ مخکې خبره وکړله هغه په موقع باندې موجود دی خلکو ته سہولیات ورکوي پلاټونو چې کوم بوکینګ موږ وکړو نن بوکینګ وشي چې هفته بعد ځو نو بیا وزټ کوو نو هلته ډیولپمنټ کار شروع وي. اوس د اختر په درېیم ورځ باندې د فیصل ټاون فیز 2 وزټ باندې هسې تلي وو نو کم از کم 600 نه والا 700 ایکسویټر بولډیزر هیوي مشینري لګیا وه. دې شان د فیصل هیلز ته موږ څلور درې ورځې مخکې خلک په اختر کې چوټیانې کوي د موږ چیرمن فیصل ټاون چودھری عبدالمجید صاحب او موږ د اختر په درېیم ورځ باندې وزټ کوو په درېیم ورځ باندې وزټ کوو نو هغې وجې نه چې موږ خپل کلاینټ ته کله وزټ ورکو د فیصل هیلز یا فیصل ټاون فیز 1 هغه چې هلته پارکونه سکولونه جوماتونه او سہولیات وګوري او کار وګوري نو هغې باندې الحمدلله 100% مطمئن شي اور الحمدلله په راولپنډي اسلام آباد سره بلکې پوره پاکستان کې د کمپټیشن والو زموږ سره بله سوسایټي داسې نشته نو په موقع باندې زموږ کار هم روان دی اور خلکو ته فایده هم ده اور الحمدلله په دې باندې زه فخر هم کوم چې موږ د کم KPK خلک دی د کم د موږ د ډي ای خان د وزیرستان د صوابۍ د سوات یا د کویټه خلک دی نو هغه زیات تر په فیصل ټاون کې انویسټمنټ هم کړی دی اور ستا په دې چینل په توسط باندې دعوت هم ورکول غواړم چې دوبۍ کې کوم حالات لګېدلي دي یا سعودي کې کوم حالات لګېدلي دي زه دعا کوم چې الله پاک د موږ د پښتنو روزګار دی کاروبار دی د بچو روزګار دی الله پاک دغه برکت ورته واچوي. خو زه دا میسج ورکول غواړم هغې وروڼو دپاره د ما طرفه نه بالکل د ما دا میسج هم دی ریکویسټ هم دی که چېرته م اسلام آباد راولپنډي ته دی راځي او دو انویسټمنټ کول غواړي آیا ډیل د ما سره کوي یا نه کوي دا خبر هم زه کلیر کوم ما ته کمیشن راځي نه راځي ما سره ډیل کوي نه کوي خو د اسلام آباد راولپنډي کې چې د موږ څونه پښتانه دي د ستا په چینل په توسط سره چېرته پلاټ اخلي یا سوسایټي کې انویسټمنټ کول غواړي هره سوسایټي کې کول غواړي نو زه بالکل تابعدار یم هغې قانوني معاملات ما نه تپوس کول غواړي اور هغې نوسي په باره کې معلومات غواړي هغه یا فراډ دی یا حقیقت دی هغې په باره کې تپوس کولی بغیر کمیشن بغیر لالچ بغیر د مانه ډیل د بل چا سره کوي نو د مانه وسته نجسونو کېږي د ما سره د ضرور رابطه کوي. ډېره زیاته مننه خوشحاله شو ډېر زیات خوشحاله شوم ستاسو خبرې واورېدې تاسو چې کوم دی نو یو جوړ نظر دی په ریل اسټیټ باندې بیا خصوصا چې کوم دی نو د اسلام آباد د اسټیټ ایجنټ چې کوم اسوسییشن دی د هغې د لارې چې کوم دی نو کومک کوئ مرسته کوئ نو مننه هم کوم خوشحاله شوم چې تھینک یو ویری مچ. قدرمنو کتونکو دا راسره چې کوم دی نو ښاغلی وحید خان و د هغې خبرې اترې تاسو واورېدې انشاءالله راتلونکي خپرونې کې به نورو داسې ښاغلو سره به ستاسو لیده کاته کوو اجازه غواړم د الله په امان.